د بېنظیرې د روپو لپاره چې موږ له کم سیم راکړی دغه سیم زموږ نه ورک شي یا زموږ دغه سیم بند شي نو د هغې لپاره به موږ څه چل کوو موږ ته به بیا روپۍ میلاویږي که نه میلاویږي زموږ اکاونټ چې دی دا به دوباره زموږ لاس ته راځي که نه راځي او نور اهم معلومات دی هغه سره هم به دې ویډیو کې شیر کوم ځکه سبا ورځې دا مسله تاسو ته راتلی شي او چې راشي نو بیا به د یو او د بل نه چې دی تاسو تپوس کوئ چې د دې حل چې دی دا څه دی نو د اوس نه چې دی زه تاسو په دغه طریقه باندې پوه کوم که سبا ورځې ستاسو نه سیم چې دی دا ورک شي او په هغې باندې ستاسو اکاونټ ومي نو تاسو به څه چل کوئ دغه شانتې ځینې کسان وایي چې موږ به بیا روپۍ چې دي دا په کومه طریقه راوکاږو نو په دې ویډیو کې له مکمل معلومات در کوم دا ویډیو معلوماتي او د غریبانو دپاره تاسو ویډیو راوالی دا مخکې شیر کړئ چې نورو کسان ته هم ورورسي ځکه د بېنظیرې د روپو لپاره چې دی اوس تاسو له ډیجیټل ویلټ اکاونټ چې دی دا کولاوئ د هغې لپاره چې دی سیم دی نو هغه سیم چې دی د دې لپاره لازم دی چې سیم ستاسو سره وي نو تاسو ته به روپۍ میلاویږي چې سیم نه نو تاسو ته روپۍ چې دی دا نشي میلاوېدلی نو کومو کسانو سره چې سیمان دي نو سیم چې دی دا به تاسو په خپل موبایل کې چې دی دا به لازم دی دا موږ تاسو ته په هره ویډیو کې وایو چې سیم چې دی دا به په خپل موبایل کې ږدئ که سیم تاسو په موبایل کې نه کېښودل نو د هغې فایده نشته لکه تا ته د سره سیم نه میلاو شوی ځکه چې تا ته پته نه لګي ستا اکاونټ چې دی دا نه جوړېږي نو سیم چې دی دا به په خپل موبایل کې کېدی د هغو له طرفه به تاسو ته میسج راځي د 8171 نه هم تاسو ته میسج راتلی شي ستاسو چې د کم بینک اکاونټ دی د هغې بینک نه چې دی تاسو ته به هم میسج راځي د هغې په ترو باندې چې دی تاسو به د خپلو روپو نه چې دی دا به خبرېږئ خو ځینې کسان وایي زموږ په علاقه کې چې دی سګنل کار نه کوي نو په هغې خو ما تاسو ته مخکې هم ویلو چې دا د پی ټي ای والا کار دی چې هغه د هغه ځای کې ټاورې لګوي که څه لګوي ځکه دا د هغو له طرفه دغه سیمان چې دي دا تاسو له درکړی شوي دي نو دا د هغو کار دی هغو په ځینو علاقو کې ورکړي چې هلته سګنل کار نه کوي نو هغه به کوشش کوي چې په هغه علاقو کې سګنل چې دی د هغې باندې غور وکړي دغه شانتې ځینې کسان چې دی سیمې بندې ایښودی نو سیم خو ما تاسو ووي چې په موبایل کې کېده خو د ځینې کسانو نه سیم چې دی دا ورک شي نو د سیم به تاسو احتیاط چې دی دا به لازم ساتئ ځکه دا ستاسو ویلټ دی ستاسو بټوه ده په بټوه کې زموږ سره روپۍ شناخت کارډ هر قسمه شیزونه پراته وي که نه نو چې پراته وي نو تاسو به د دې چې دی هم به خیال ساتئ څنګه چې د خپلو نورو شیزونو خیال ساتئ دغه شانتې به د دې سیم خیال چې دی دا به هم ساتئ داسې نه چې دا تاسو ورکوئ نو بیا تاسو ته لانجه دا جوړېدی شي که روپۍ راغلې ته سیم راوکاږئ اکاونټ کولوئ بیا به قسمه قسم مشکل چې دي دا به تا ته راځي نو ځینې کسان وایي که سیم زموږ نه ورک شي موږ به کوو څو موږ ته سیم چې دی دوباره به موږ په کومه طریقه راخلو نو سیم خو دا دی دا خو عام سیم دی څنګه هغو تاسو ویلي چې عام سیم دی تاسو هر څنګه چې دی دا استعمالولی شئ که بیا پکې هغه نورې نخرې راوکاږي دا جدا خبره ده خو حالن ساعت که سیم ستاسو نه ورک شي نو تاسو خپل سیم چې دی دا دوباره راستی شئ دوباره یې راوکاږئ هغه سیم چې دی هغه په موبایل کې کېدی چې څنګه یو سیم کېښودلو هغه اکاونټ به ستاسو په دغه سیم باندې لکه ستاسو په اکاونټ کې بیا نور څه چل کول هم نه دي چې د هغې لپاره به ته ګوتې لګوې یا به بل څه کوې یا بل څه کوې ستا سیم چې دی هغه په دغې دغه وي صرف د سیم لپاره به ګوته لګوې چې خپل نوی سیم چې دی دا راوکاږې او د هغې لپاره به روپۍ چې دی دا به لازم ورکوې نن سبا چې دی 400-500 روپۍ باندې چې دی سیم راوځي چې ته زوړ سیم راوکاږې نو چې هغه راوکاږې نو دغه روپۍ چې دي دا به ستا نه هم ځي بل لا چې د خپل سیم چې دی خیال وساتئ نور به دې کې هېڅ مشکل هم نشته هغه سیم چې دی کېښودلو په هغې به په هغه طریقه باندې چې دی تا ته میلاویږي خو خالي به ستا نه زړې نمبرې او هر سره چې دي دغه به ډیلیټ شي نور په هغې کې هېڅ مسله هم نشته چې هرې کمپنۍ والی او سیم نه بند شو نو لاړ شي او خپل سیم چې دی دا دوباره راوکاږئ بیا څه مسله چې ده هغه به دې کې تاسو ته نشي راتلی